الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دعوت و دی تبلیغ زندگی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شریدو پدری جی میں بندی دی بیان شوا دا نو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مکه زندگی دعوتی زندگی وا ابتدائی دری کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خفیه دعوت وی او د سلارم کول نه انسا تر د لسم کول د نبوت رسا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د مکه خلق ته دعوت ورک او بیا اخری د مکه دور دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه نه بهر چې کوم خلق ویږي ته دعوت د اسلام ورک. نو په دې دعوت په زندگی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چکلا کلم کله دعوت یې شریک په جوات دعوت یې شریک نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې زیات تکلیفینا پریشانی تیر شوې دي تر دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر ابو لهب چې کله دې ته پته ولګېدل چې په یوه طریقه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل دعوت نه پرېږدي نو د مکې سردارانو یو میټینګ یې راوغوښته او په هغې کې د 25 کسانو یوه کمیټي جوړه شوه او د هغې کمیټي مشر ابو لهب جوړ شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرف او مقصد یې دا و چې څرنګه چې موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت په لیار شروع کوو جوړ کړي او کا په نرمي سره نه کړي چې انتهایی سختی مشري کی او په نرمي باندې خو دې ته پته ولګېدل چې د دې یوه طریقه کامیاب نشله نو د دې نه بعد د دې پالیسي دا وه چې موږ انتهایی سختی کوي د صحابه کرام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شخصیت داسې شخصیت و چې د دې د جرأت نه کېده چې موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډایرکټ ویر شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پلیاري شروع کوو جوړ شي ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل خاندانی پس منظر چې کی مو د خپل قریش سره تعلق او بیا دغه نه بعد د قریش لوی مشر چې کی مو ابو طالب سے وو او ابو طالب سے د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوش باندې وی لوړ ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل شخصیت د مرادرین شخصیت دمره د صداقت او د شرافت نه ډکو چې د چا د جرأت نه کېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سامنے کړی و نو د دې وجه نه دې اول حرب دا و چې غریب صحابه کرام چې سمرای په دې باندې وې سختي کوله حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ حضرت یسیر رضی الله تعالی عنہ حضرت حباب ابن عرط رضی الله تعالی عنہ حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ نو دا هغه دور دا چې په دې صحابه کرام د انتهایی سختی تیرشله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د امیہ ابن خلف غلام او غلام څه شي غلام هیڅ قسم حیثیت نه ای غلام
دا حیثیت نشته چې دای په خپل مرضی باندې خروق وکړي، دا حیثیت نشته چې په خپل مرضی باندې دای خپل قضا حاجت وکړي. دا په هر شي چې دای خپل مالک ته مجبور او مالک چې کیما د اسلام سخت خلاف وو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دمر سخت وي، دمر زیات تشدد وي. بیا د مکه چې کله میر و انتهایی ګرم ش سخت ګرمي وي چې په هغه ګرم میر ته وي د څه شي کښ دا ولا فورا ولیکل ختمېدل. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په دې میر باندې سملو پسینه باندې وي تیږه ورکشر دا ولې چې حرکت نشي کولای سکر وټه وته بلې کا. حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ د حالت، حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ دا د مکه د یو خاندان ایک غلامون وی دی ټول فلور یې میر یې. حضرت عمار دمر انتهایی تشدد وی په کو سختی وی په کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د سختی وی لیدل تسلی وی ورکوله. اصبروا یا اهل یاسر، اهل یاسر صبر وکړئ. ابشروا بالجنه، تاسو پر د جنت خوشخبری تر دې چې په داسې حالت شي. د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ میر حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنہ انتہائی بے دردی سره شهید کړل. ابو جهل او د خپل میر د شهادت دردناک شهادت په خپل سترګې باندې ولید. په یو بچی د پورا د میر شهادت د ډېر انتهایی غټه خبره بیا د واس نه رسېږي، ډېر پریشان و. پیغمبر علیه السلام په داسې حالت شاه صبر تلقین کوي ځکه چې د مکې دور ده مسلمان څه شی نشي کولی، نو د سختی د تکلیفینه برداشت کوي. په خپل باندې پیغمبر علیه السلام سره د ظالمونو سو کړل. پیغمبر علیه السلام دوی بچی په نکاح باندې ورکړي د ابو لهب زمانه ته، دیونو معتبه او د بل نوم عتیبه. یو بچی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ ورکړي وا او بل حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. یو عتبه ته ور یو عتیبه ته ورکړي. د نبوت نه مخکې نکاح شو، ولیا چون کې رخصتی نو شوې چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت اظهار وشو، پیغمبر علیه السلام نبوت اعلان وکړ، نو په دې وخت باندې ابو لهب انتهایی مخالف شو. نو دغه د وجنه د بیبي ام جمیل هغه انتهایی سرکشي اختیار کړله. بچیون عتبه عتیبه دا ټول سرکشه شول او پیغمبر علیه السلام ته د خلق په مجلس تلوکینه ورکړ چې تو بچی ته دوړې زمون د ابو لهب ورو. پیغمبر علیه السلام بچی ته رقیہ رضی الله تعالی عنها ته ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د دوړې ته تلوکینه ورکړ او د پیغمبر علیه السلام په شان چې انتهایی ګستاخی وکړه د ابو لهب د زمانه. پیغمبر علیه السلام په دعا ورته وکړه چې الله رب العالمین د پتو سے بد د ځانګل سره اور مسلط کی. خدای د پیغمبر د خپل په دعا وا اخرت کې دل نه دای په یو سفر باندې چې لوړو او په ځنګل شپارو نه د خلک په میون شه سره مستر چې ګورم او ته پیغمبر علیه السلام په دعا کړی دا سي نه چې په مو باندې چې زمرای رو شي حمله ونه دای ډېر ځونی محفوظ کړ. په دې شپه زمرای روغای او په د باندې په میوز باندې حمله وکړه او دای ختم. دا ابو لهب چې کوم تر دی د پیغمبر علیه السلام سکاتری ده. پیغمبر علیه السلام چې چیرې سي دعوت ورکړي خلک ته، ابو لهب په سیده په کونی باندې وړي. روایت شرسی چې د پیغمبر علیه السلام د څه مبارک نه وینه بایږي او په داسې حالت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک ته دعوت ورکړي. دغه د وجه نه الله رب العالمین د قران مجید سورۃ نازل کړ د ابو لهب په مذمت شه تبت یدا ابي لهب وتب. چې کله دا سورۃ نازل شه په دې چې د ابو لهب مذمت او شو او د ابو لهب بیبي ام جمیل چې کی مو د هغه مذمت یا وشو. ام جمیل ته چې کله پته ولګیدل د ام جمیل خپل نوم اروا دا د حرب بن امیہ لیروا د ابو سفیان خیر وا د ابو لهب بیبي چې کی نو دغه اروا یې نوم دا روغله لپاره یې روخستی دي چې د مو په بارشه داسې مذمت شو ده نو شریجی حرم شریف شه کونی پلوش شدی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولید او د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د حرم شریف شه په بس د الله رب العالمین حفاظت ته چې
د دې نظر په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو ویلي. ابو بکر صدیق نه پښتنه کوي چې تو ملګری چیرې ده؟ امام مزمت یې بیان کړی چې حمالة الحطب چې دو لرګي وړونکي دي، اغزي وړونکي دي. ځکه چې دې طریقه وی دا وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پلیارې شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کې ورو شوی د شپې اغزي ور جمع کړ به دا اغزي په دلیارې شو تا چول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ډېر تکلیف ورته او دا یو ورځ نه روزانه دې طریقه دا. نو الله رب العالمین چې سورته لهب نازل کړو په دې چې د ابو لهب مزمتو او د ابو لهب بیبي د اروا چې ام جمیل یې نوم دغه مزمته الله رب العالمین بیان کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې نه لیدو. ابو بکر صدیق نه پښتنه کوي چې چیرې دا مزمما عصینا وامره ابینا ودینه کلینا. دا اشعار یې وویل. د مکه خلک دا ډېر عجیبه خلکو شاعران آی دغه شزینا الفاظ دا غوي چې مزمما عصینا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل نوم محمد و، خو دې محمد په ځای باندې سورته مزمم. محمد معنا چې د تعریفینه شوی وي او مزمم معنا چې د چا مزمت شوی. نو الفاظ یو ته بدل کړم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محمد په ځای سو ویل مزمما عصینا. محمد په ځای چې مزمم نه نافرمانی کړی دومره د دې الفاظ وي. وامره ابینا و د خبره نه انکار کړه دا د خبره نه مانه. ودینه کلینا و د دین چې کیم د دین اسلام دینه من نفرت اظهار کړه دا د ابو لهب دی بی الفاظ نه. نو دوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې نو لید کوړي خو په لوش رخصتي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کوله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نظر بند چې کله د لوړو ابو بکر صدیق حیران ده وی چې رسول الله په تو سره زی ولیدلو مونږه پښتنه کوي چې د تو ملګری محمد چیرې ده؟ امام مزمت د څه بیان شو ده او تینو ولیدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وی چې الله رب العالمین په مو باندې نظر بند کړو زی نه لیدل. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې کلی دلوا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کوله. الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت حفاظت او د بدن حفاظت یو کو دي د شر. نو دا مختلف حربې ګورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت په لیار شه په مکه مکرمه شه د تکلیفینه یو تکلیف سره ایتس. عقبه بن ابي معيط دا ظالم انسان ډېر انتهایی سرکشه او مبغوض انسان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر انتهایی نفرت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې په حرم شریف شه په منصب باندې وی لوړ دا د مکه خلک ته ویلي چې ګور نن ته مشا کوي. ز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د پلونکی زوی شه ګنګي پرتا دو دا کلره د ګنګي نه پرتا هر خپل وای د پیژا باندې ته چې کړه دای سجده ته لوړ. مکه خلکو دغه خبره غوښتله چې سجده سی وی خلک مشا نوستدو او دا بدبخت روغی الله رډا کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیژه مبارک باندې شه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پرېد دغه سي پرېد نشي چې ګدل ځکه چې وزن زیات تا اوس یک داسې ګوره نشته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د ګنګي درې کې د مکه هغه حالت دي. او دا په مکه شه دوام دریام کول نه ده دا تقریبا و مرتم کول چې دا په دې تکلیف شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کېرته چا اطلاع وکړه فاطمه ته. فاطمه په تیزی سره روانه ده واغه د بابا جان پیژه باندې چې دا ګنګي ولید او دا تکلیف یې ولید. ا تکلیف اګان درې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خله مبارک نه یو شراو وته. اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. یا الله قریش په خپل عذاب سے مبتلا کی. قریش اون سے راوی یہی چې په دې وخت باندې مکه و سر درون عتبہ شیبا امیہ ابو جهل ابو لهب دا و کسون دا په دې موقع باندې موجود وي. وای چې دا و سره کسون مې ولیدل چې په بدر په میدان شه الله رب العالمین مردور کړ د مسلمانانو د لوس. الله رب العالمین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدعا فورا قبول کړ. نو دا تکلیفونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د دین په وجه دا یو تکلیف په یو موقع باندې
د شپې په وخت باندې ابو جهل ټول مکه خلک ته اطلاع ورکړي چې سبوتا پیغمبر علیه السلام چې حرم شریف ترسي نو بیا وی تاسو کسي په حرم شریف شوی پیغمبر علیه السلام نیس کو او نه را قبضه پټوله په حرم شریف باندې د مکه مشرکین و هغه ودا سره ډلې نوستوي او پیغمبر علیه السلام په حرم شریف شل مینس کو او داخل کې مجلس ته نو سی غب شپ ته نوس ورته چې کله پیغمبر علیه السلام په موضوع درېږي او سجده ته درېمي زو یو غټ کونه روغلو ودا د پیغمبر علیه السلام په سر باندې اچاو سر وی ختمو دا ابو جهل ټول خلک مکه خلک ته چې سبوت ټول وسی ډیر خلک جمع شو دا حرم شریف ته جننو ابو جهل نفسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې وی دا چې کوي پوناج پیغمبر علیه السلام په موضوع درید ابو جهل خپل چې کوم شرارت دا غي شریک کونه روخست غټه تیجه غټ کونه وغیر راون کړه دا خو چې کله پیغمبر علیه السلام ته نږدې تھی هر نږدې کېږي چې دای کونه پاتای او کونه لوس نه پریوت او فوران پورسته طرف باندې اطراف په دې وخت باندې خو د مکه ډېر خلک جمع دي ته مشه دي خلک ویراغله چې څه چالو شو مش خو څه شای ولې د ابو جهل ته څه نه وډارېدل مش خو څه کانو ولیدل کونه دی و چې و بیا د اطراف کړل بیا او بل دې ټول مخصتان او د مشپاده ټول په داتې راکړي د خلک ته دې تلې کړي چې زبنن داسه طریقہ کو وی چې تاسو پته نشته چې مو سولیدل اکا تاسو ولیدل تاسو ځړې نه خراب شي وی چې یو اجدها یغه مې ولید ایش چې خلی متطیره نیولې و او کزور نږدې شو وا چې فورا یې مکمل ختمه و چې کله پیغمبر علیه السلام سلام وړو دل منځنه چا پښتنه نو کې چې رسول الله ابو جهل خلک ته اطلاع کړي او خلک مشیته نو سی تو باندې حمله کوله او به اعتراف کړل وی چې کنه دې رغلا به خیر نو بچی الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې طریقې باندې حفاظت کړه او دغه مکه خلک مختلفه طریقې باندې داسې ځشینه جوړ کړي او پیغمبر علیه السلام خلک ته دعوت ورکړي د دې دعوت په نتیجه شه پیغمبر علیه السلام باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ یا ایمان وروړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا ایمان وروړ او په دې وخت باندې چې کله دا طریقه اختیار شله چې پیغمبر علیه السلام باندې نږدې وخت مسلسل حمله شروع شله ابو طالب صاحب سره فکر پیدا شو چې د مو بچای محمد صلی الله علیه وسلم د خلق پرځداینه او د قتل منسوبې جوړې کړې دي نو دغه د وجه نه د خپل خاندان د بنو هاشم او د بنو عبد المطلب د ټول خاندان یې جمع کړ او دغه میټینګ یو ورته چې ګورم میزو تاسو چې سیای سره د پیغمبر علیه السلام سره مې د دین د وجه نه اختلاف کا زیاده د په دین باندې نه ابو طالب سے ورته ځکه چې ابو طالب سے مسلمان خو نه ده خو د پیغمبر علیه السلام سره ویلوړ دیرنګ د سمره خاندان چې د پیغمبر علیه السلام سره په دین شه اختلاف لري وګوره د میر ځای ورته د میر عزت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خنن د ټول مکه خلک ته په یو شوې دي اتفاق کړی د خلاف کچره میزو ته دفاع نو کی د خو د میزو ته ډیر زیات نقصان دی او سبب هر سره یې په مش په خاندان په سړي باندې به حمله کوي نو پیغمبر علیه السلام د پرېدا سے اتفاق جوړ کا ابو طالب سے وړي شیور سړی او خلک مشریه مان ابو طالب سے په مکه خلک شاده د مشری چې کی ما برقرار و نو ابو طالب سے سره ټول خاندان ودرېد صرف د ابو لهب نه سیوا ابو لهب سره یا چې کیمو د بنو هاشم سره تعلق تا او د پیغمبر علیه السلام خلاف ودرېد د مکه مشرکین سره نه چې سمره خاندان ده بنو هاشم او بنو عبد المطلب د پیغمبر علیه السلام سره ودرېد مکه خلک د پره چې کله د حالت یو لیدل چې عمر مسلمان شو ځکه چې عمر ډېر مضبوط انسان او مکه شو یو لوی طاقت حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په مکه خلک شي والو یا بدمعشي وا دغه خلک مخانه لیدل بل دا چې بنو هاشم او بنو عبد المطلب داغه په واخلو شو اس دې پر دا خبره مشکله و چې دی پیغمبر علیه السلام د قتل منسوبه جوړه کړی پیغمبر علیه السلام د پر د قتل چې کیمه خبره وه ختم کړل ځکه چې کچېره قتل کوله پیغمبر علیه السلام یې قتل کوله
به د مکه مشرکین ډېر زیاته خوندریزي کیږي په دې باندې دې سوچ وکړو عتبہ شیبا امیہ ابو لهب دا ټول ابو جهل دغه په دې باندې سوچ وکړو چې سمیز لیار بل اختیار کړي واخه ډېر انتهایی خطرناک الیاری اختیار الیاری کیمه اختیار کړه چې میزه د بنو هاشم او د بنو عبد المطلب چې د پیغمبر علیه السلام سره د قوم خلاف ودرېدل یعنی د مشرکین خلاف ودرېدل دغه میز معاشي معاشرتي هر قسم بایکاټ وینشکا دې سره مش هیڅ قسم تعلق نه غم شدی مې ونی سره الیکس مې ونی ور سره وخستل خرڅول مې ونی کاروبار مې ونی مکمل هر قسم بایکاټ وینش دته خلک سره کوي د مکه مشرکین وا انتهایی خطرناک منصوبه جوړ کړه او دا ډېر د امتحان نه ډاکا و د بنو هاشم دی پورا د ابو طالب صاحب دی پورا ډېر امتحان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پورا ډېر سخت امتحان او چونکه پیغمبر علیه السلام خو د الله د دین د چارو دعوت یې نشو پرېږدوله د خلک ته رسول نو د هغه په نتیجه شې سوشل د پیغمبر علیه السلام معاشي معاشرتي هر قسم بایکاټ وشو او دا بایکاټ سیم راو دا میاش نو دوی میاشتې نو کول نو مسلسل درې کولا دا د اوم کول د نبوت نه دا بایکاټ شری شي تر د لسم کول د نبوت راسه دا درې کولا د پیغمبر علیه السلام د خاندان بایکاټ وشو نو چې نه څوک د تو سره وخستل کوي نه خرڅول کوي نه تعلق کوي نه غم شو دی کوي سړی پریشان شي تنگ شي چې تنه تنها پوتې شي ابو طالب سے ابتدا خیر په دې شي ایمان یې نشته دا خو د پیغمبر علیه السلام سره دم را کلک وی لوړ دا چې د درې کوله د شپې ټول شپه په ویشه تیر کړی او پیغمبر علیه السلام مخصتان په یوې کمرې شي سملاوا د شپې بیا بلې کمرې ته بدل کستر وخت یې بلې کمرې ته بدل کا چې څوک د پیغمبر علیه السلام زوی صحیح نه کی دا سني چې حمله کوي دا وې درې کوله د تکلیف تیر کړه د دې وجه نه وی چې ابو طالب سے کو مشرک تھا د کفر په حالت سے د دنیا وې چې په جهنم عذاب په ټولې نه کم چاته په مشرکین شه دا ابو طالب سے ویلې ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر تکلیفونه تیر د الله د دین دی وجه نه بهر کې د پیغمبر علیه السلام دعوتی زندگی د مکه مکرمه چې د کیمه زندگی و نو دا میزو تاسو ګورو کتل چې د الله د دین دی وجه نه صحابه کرام باندې سمره تکلیفونه تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سمره تکلیف د دیار لسکوله زندگی د پیغمبر علیه السلام د مکه یو اورزی پارام نو د تیر کړ د کله طیب زندگی کسا په طیب شه تکلیفونه تیرځه کله مکه خلک وړه ته پړکی ورچوا کله ګنګي پاچوا کله اغزی وتا چوا کله بچی ته تلوکینا ور کېدا او کله بیا معاشي بایکاټ درې کوله راسکه د دیار لسکوله په دې تکلیف تیر کړي خدا الله د دین د پر کمپرمایز نه کړه دا نه دی کړی چې بس الله د دین چار نه کا او په دغه دین باندې خو میږي ته صحیح استقامت کوي الله د عمل کولو توفیق ورکړي امين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله دې موږ ګناهونه معاف کړي تقصيرات دې معاف کړي حضرت جامع سے مشکلات یا الله ټول مشکلات حل کړي یا الله امت مسلمات خیر پیش کړي بیماران د اهل اسلام سم رضی الله ټول ته شفا کامله جل نصیب کړي رب العالمین دې چا فقیر شي بیماران دي رب العالمین سے خپل بندي بیماران دي مختلف قسمه بیماری دي سیکته رب بیماران دي سیکته شوګر بیماران دي سیکته ملې و دي شی بیماران دي رب العالمین سخت تکلیفونه دي رب العالمین تغفر الرحیم ذات یې مهربان ذات یې رب العالمین ټول ته شفا کامله جل نصیب کړي مردگون د اهل اسلام سمرت لیدي الله په قبر شکر ته دی الله مغفرت یې نصیب کړي قبر جنت بغیچه ورته جوړې کړي رب العالمین نن امت مسلمه هر زوی شي پریشان دي په تکلیف شي دي رب العالمین امت مسلمه ته مسلمانې ته عزت زندگی نصیب کړي رب العالمین په دنیا کې مسلمانې ته عزت ورکړي رب العالمین مسلمانې ته قوت ورکړي الله مسلمانې ته اقتدار ورکړي رب العالمین نن مسلمان دی غلامی زندگی ته رب العالمین مسلمان غالب کی کفر مغلوب کے رب العالمین مسلمان ته رب العالمین د عزت او د شان او د شوکت زندگی نصیب کړي خصوصا یا الله په دې ملک شکیم تکلیف جوړ دي بدامنی دي لوسه هر سړی پریشان دی رب العالمین د بدامنی پامن منځ ته بدل کړي رب العالمین دې ته د طرف نه لوی امتحان ده رب العالمین ډېر
خلقو درد دل په خپل بچیونه باندې په خپل کېره باندې په خپل خندنه باندې رب العالمین ته میرا رحم او کرم مې سره الله د بدامنی په امن باندې ته بدل یا رب العالمین د وطن ته خیر پېښ کړي د خیته ته خیر پېښ وصلی الله تعالی